وخت راغی د چانه غلا کړی دا داغه معافي وغوښته او کوم مال غلا کړی دی هغه ورته واپس کو توبه وباسله نو الله وایي زه به معاف کوم. هر یو جرم چې دی هر ګناه چې دی که انسان په هغې باندې په اختیاري حالت کې توبه وباسي نو الله پاک یې معاف کوي. ان الله یغفر ان یشرک ان الله لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک. الله پاک صرف انسان د شرک نه معاف کوي چې کله انسان د شرک په حالت کې د دنیا نه لړ شي. ویغفر ما دون ذلک او د شرک نه علاوه څومره ګناهونه چې انسان کړي دي دا الله تعالی معاف کوي. نو دلته کې الله تعالی د توبې بیان کوي. فمن تاب څوک چې توبه وباسي من بعد ظلمه پس د ظلم د دنه زیاتې کړی دی ظلم یې کړی دی لیکن بیا هم دې توبه وباسي نو چې توبه وباسي واصلح او اصلاح کی د عمل خپل کم د جرم والا د ګناه والا عمل دی پای کی تبدیلی راولي بدل کی نو فإن الله بشک الله تعالی چې دی یتوب علیه مهربانی به کی په د باندې توبه بوله قبول کی. ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کې او رحم کوون کې ذات دی. د الله عفو او د الله رحمت دا عام دی الله به معاف کی. ورپسې دلیل عقلی دی په توحید باندې اورد کوي الله تعالی په نظریه د عیسایانو باندې چې په عیسایانو کې یو فرقه و یعقوبیه چې هغوی به دا خبره کوله چې ان الله هو المسیح ابن مریم چې عیسی علیه السلام بس بذات خود ته چې ګورین دا الله دی. عیسی علیه السلام ته چې ګوري نو الله په دې کې حلول کړی دا الله تعالی دی. نو الله تعالی جواب کوي نه عیسی علیه السلام جدا دی والله جدا دی. عیسی علیه السلام بنده دی الله دی. نو دا دلیل بیانوي چې الله خو متصرف او مالک د ځمکې هم دی د اسمانونو هم دی د ټولو کائناتو متصرف دی. علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله بېشک الله تعالی چې دی له د دې الله دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو دا والارض او د ځمکو دا يعذب عذاب ورکوي بنا چا د یشاو چې وی غواړي ويغفر او بخنه کوي لمن د پاره دا چا یشاو چې وی غواړي. د الله د پاره تصرف او ملک د ځمکې اسمانونو دی د تمام امور متصرف الله دی. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء چاله غواړي غضب ولا ورکی چاله غواړي بخنه وته وکي. والله على كل شيء قدير الله تعالی پر سیز باندې قدرتون والا ذات دی. الله تمام سیزونو باندې قادر مطلق ذات دی. ارس باندې خبردار ذات دی. پارس باندې د الله د قدرتونو حادی دی. ورپسې الله تعالی تسلی بیانوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او دا تسلی په دې بنیاد باندې ده چې کله نبی علیه السلام به د کافرانو داسې قسم نظریاتو ته داسې قسم حرکتونو ته او د هغوی داسې کردار ته کتېدل چې هغوی لګیا دي د اسلام خلاف د قرآن خلاف سازشونه کوي کوششونه کوي محنتونه کوي نو نبی علیہ السلام به په دې خبره باندې ډېر زیات غمجنو او فکر د دې خبرې به ورسره و چېرې که دا کافران داسې لګیا ناسې نه چې دین ته نقصان ورسوي مسلمان ته نقصان ورسوي دا دی چې کوم پوزیشن باندې لګیا دي نو الله جل جلاله ورته تسلي راولېږله. یا ایها الرسول اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا يحزنك غمجن دین کی تعالی را الذين اغسانو یسارعون چې دی دونه وی فی الکفر په کفر کې منډه وی په کفر کې یعنی د کفر په میدان کې دی لګیا دي او منډه تړلې خواري مهنت گئی عنادن دا من ورپسې بیانیه دی دا کم کسان دي من الذين دا کسانونا قالو چې دی وای آمنا من ایمان نوڑے دے بی افواہیم بخلو دی باندی ولم تؤمن او ایمان ند روڑے قلوب امڑو ند دی داغ یهود دی منافقان
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بدی خلکو ته کتیدل لکه بنو قریظه، بنو نذیر او دارنګ نور نور نور، نو نبی علیہ السلام چې بد دی عمل ته کتیدل نو ظاهر به مونږ ایمان نه وړل او پړه کې ایمان اونه او د اسلام خلاف چې بکم محاذ کولا ویدنه دی بداغي هغه قیادت کو او هغه محاذ باندې بدی د اسلام خلاف ولاړو، مسلمان خلاف ولاړو، په قسم طریقو سره به د مسلمان مخالفت کو. نو الله جل جلاله فرمایي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. پیغمبر علیہ السلام ته د غمجن کی دغه خلکو د خواري دغه خلکو د منډه تړلې د کوپر په میدان کې او دا کم کسان دي نو یو ډله اداره من الذين دا کسانو قالو چې دی وای آمنا من ایمان نوړې دي او دا خبره په سمانی کوي به افواهیم بخلو د دی بانی ولم تؤمن ایمان ندر اوړې قلوبهم لون دی ومن الذين او دا کسان هادو چې يهوديان دي د يهوديانو یا دارنګ د منافقانو د دې دا خبرې دي تا غمجن نه کی تا پریشان نه کی سماعون دی ډیر اوریدون کی دی للکفر د بار للکذب للکفر دی ډیر اوریدون کی دی د بار د دروغ د کفریاتو د شرکیاتو بدعیاتو داسې د اسلام خلاف چې کوم نظریات دي داغه ډیر اوریدون کی دي او تفسیر مدارک معنا کوي للکذب الیکذبوا علیکا د بار د دې چې دی دروغ وي په دا باندې دی په دې باندې ډیر خوشحالي کی چې پیغمبر استا خلاف کلا سو کلم چدی استا خلاف سو جبو چدی نو دی په دې باندې ډیر خوشحالي کی سماعون للکذب دی ډیر اوریدون کی دی للکذب د بار دغه دروغ چې تکذیب کوي پتا باندې سماعون دی وکی خودن کی دی لقوم د بار دی او قوم آخرین چې نور دی لم یاتو کا چې غیرات لن دی کړی تا دا چې هغه يهود د خیبر دی چا يهود د خیبر دی انو د دې په شان نزول کې علما لیکلي دي چې د خیبر په يهوديانو کې یو الک او جنای ولګیدل نو زنا وکړه نو چې زنا وکړه نو د دې ځان معتبر غنو نبی علیہ السلام ته راتلل نو دی ولګیدل نو خپل وساتت د نبی علیہ السلام سره د بنی قریظه په لار باندې قائم کو بنی قریظه او دوی تاسو لړ شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کوي نو دا مسله خو د دې په کتاب په تورات کې موجود و چې ګله یو نارینه او زنانه شادي شودي او زناو کی نو دای برجم کول شي خود دې غرض او مقصد دا او چې زکی دی شي د مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین کې دی کې گزاره حال وي په دې کې لګونته کې هغه گنجائش وي اسانی وي نو د خیبر يهوديانو لګیدل او قریظه او دوی تاسو لاړ شي او د دینه تاسو کوي د نبی علیہ السلام نه نو د ایرال چرال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی او فرمایل چې حضور تاسو دین سوی د دې مسلې په باره کې کچری یو الک او جنای شادي شوده دی او غي زنا وکړه نو دی باره کې تاسو دین سوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې زمونږ دین خو دې باره کې وایي چې دی باره چمکول شي دغه الک او جنای دواړه به رجم کول شي بس دی باندې ورخته ایراله چې هو دانس وکړل دا خو بس بالکل هغه خبره چې کوم زمون کتاب کې ونه خبره باندې پوه شوي او دا کوم وفد د قریظه او چراغلو نو د دې قیادت کعب بن اشرف کو دا د يهوديانو مشرو نبی علیہ السلام ولم دک جواب ورکو
او دغه وخت کې الله پاک جبرئیل علیه السلام راولېږه، نبی علیه السلام دی وی دی دا وایي که زه کومه فیصله کوم نو تاسو به منئ؟ دی وی بالکل به منو. نو چې نبی علیه السلام ورته سزا د قتل واوروله نو دی د منلو نه انکار وکړو. نو جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمیل چې دی دا ووایي چې زه به ستاسو زما خپل مابین کې چې کومه فیصله ده د دې فیصلې د منلو دپاره او نه منلو دپاره حکم چې جوړوم ثالث چې ورته وایي نو ابن سوریه به جوړوم. د ابن سوریه چې و نو دا د یهودو لوی ملا و، د دوی لوی سړی و، د یعنې معنا پوهېدونکی و د دوی په کتاب او په هر څه باندې. نو نبی علیه السلام دی ته وی ابن سوریه راولئ، وی دا تاسو کې څنګه سړی دی؟ نو دی ورته د هغه په شان د عالم خو لا په مخ د ځمکه باندې شته دی نه. نو دی نبی علیه السلام راوغوښتو. نو چې راغی نبی علیه السلام ورته وی قسم دله در کوم د الله په ذات باندې چې ما ته به هغه خبره کوي چې کوم ستاسو کتاب تورات لیکلې ده. نو بیا ورته نبی علیه السلام دا مسله بیان کړه. نو چې بیان کړه ابن سوریه ورته ووی یره جی که ما سره د دې خبرې یره نه وي، تا مال قسم نه وي راکړی او ما سره دا فکر نه وي چې تورات به ما اوس وځئ نو ما به تا ته دروغ ویلو، خو چونکې دا ما سره داسې کار وکړو چې قسم دې راله راکړو نو خبر هم داره چې داسې به کولی شي. نو نبی علیه السلام ورته ووی بیا تاسو ولې خلاف کوئ د تورات د حکم نه؟ که زما هغه مسله نه منئ د تورات د حکم نه ولې خلاف کوئ؟ داسې ولې کوئ؟ نو دی ورته ووی په جواب کې وی جي داسې چل شوی چې موږ یو شهزاده و د باچاهانو په اولاد کې ولکو، نو هغه یو ځلې چې کوم دی نه زنا وکړه نو موږ د هغې د یرې د وجې او د هغه د اکرام د وجې د هغه رعایت وکړو او رجم مونه کړو. نو بیا یو غریب سړي دا جرم وکړو نو په هغه باندې موږ رجم واورو، نو د هغه ټول خاندان نه ووتېد او احتجاج یې وکړ دا د چا ویلي دي؟ که دا شرعي سزا ده په شهزاده ولې نه اورېږي زموږ په غریب سړي باندې اورېږي؟ نو موږ د یرې د وجې بیا چې کوم دی دا تجویز ورکړو او دا فیصله مو وکړه چې دله مخ تور کوي او په خرې سور کوي او دا وکوي دا وي دا د یرې د وجې کړو. نبی علیه السلام ښه تاسو د الله په حکم کې تحریف کوئ، د الله کتاب کې تحریف کوئ د خپلو مفاد او د خواهشاتو په بنیاد باندې. نو الله تعالی دا آیت راولېږو سماعونا دی غوږ کې ښودونکي دي لقوم د پار دا قوم چې دا یهود د خیبر دي آخرینا چې نور دي لم یاتوکا دی راتګ نه دی کړی تا ته پیغمبر علیه السلام یحرفون الکلمه دی اړی راړی کلمو لرا من بعد مواضعی پس د ځایونو د هغې نه یقولون او دی وایي یحرمون الکلمه کلم په معنا د کلمات سره دی یحرفون الکلمات من بعد ثبوتها في مواضعه یقولون دی وایي ان اوتیتم که چرې درکړی شه تاسو ته هذا دا محرف حکم لاړ شئ پیغمبر نه تپوس وکئ انو که چرې دا حکم یې دله درکړه چې او زه خیر دی زه خیر دی دله رجم مو ورکوئ نو فخذوه تاسو واخلی دغه حکم لره وان لم تؤتوه که چرې راتلی ونه کړه تاسو ته په دغه محرف حکم باندې نو فاحذروا تاسو ډډه وکئ د قبولوالي د هغې نه بیا مه قبلوئ ښه واپس راځئ بیا واپس راځئ. الله تعالی وی عجیبه خلق دی دا یهود د الله په دین کې هم دی تحریفات کوي او د خپل خواهش مطابق فیصلې پکې رادن نه کوي. کله فیصله د دوی د خواهش مطابق وي خو فبها او که د دوی د خواهش نه بهر وي بیا د انکار کوي. ومن یرد الله هغه څوک دا اوس ادخال الهي دی د الله خبره ده ومن یرد الله هغه څوک چې اراده وکړي الله تعالی فتنته د ګمراه کولو د هغه فلن تملکه هرګز ته نی مالک له د ده لپاره من الله د طرفه د الله نه شیئا د څه شي د هدایت. پیغمبر علیه السلام چې الله د چا د ګمراه کولو اراده وکړي نو د هدایت نشي کولی. اصل کې هادي او مضل صفت دا د الله تعالی دی، ګمراه کول هم الله تعالی کوي او هدایت هم الله ورکوي. خبره باندې پوه شوي. خالق د
گمراهی او خالق د هدایت څوک دی؟ الله. دا زمونږ د علم کلام مسله ده. معتزله وی دا گمراهی او فعل اختیاری دی، کاسب هم بنده دی او خالق هم بنده دی. او مونږ وایو نه، خالق د هر چیز الله دی او کاسب بنده دی. بس بنده ولګېد نو چې چا گمراهی کسب کړه نو د گمراهی واغستې را، چې چا هدایت کسب کړه د هدایت واغستو. او مونږ ورته دا وایو چې کسب د کبیح چې کوم دی نو دا کبیح دی او خلق د کبیح دا کبیح نه دی. یعنی گمراهی الله پیدا کړی دا، الله خالق دی، نو دا څه کبیح کار نه دی. کسب د کبیح کبیح دی. یو سړی ولګېد او کبیح کار پسې روان شن، دا د غلطي وکړه. ومن يرد الله واسوک چې اراده وکړي الله تعالی فتنته ای ضلالته د گمراهۍ دغه، فلن تملک هرگستنی مالک له د درباره من الله د جانب د الله نشین د سشی د هدایت. اولئک الذین دا کسان دی لم یرد الله چې اراده نه کړی الله تعالی ان یطهر دا چې پاکی قلوبهم لونه د دی، الله اراده نه کړی چې دی د هدایت ورکی. نو چې الله ولا هدایت نو ورکوي څوک بول ورکوي؟ انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. دا هدایت چې دین دا په اسباب باندې نه دی، هدایت چې ورکوي دا الله ورکوي. کله کله اسباب د هدایت به ټول په ټوله باندې موجودي، خو چې الله پاک نه غواړي نو گمراه وي. او کله کله ایس یو نقشه د هدایت به مخې ته ني، خو چې الله د چا د فیصله د هدایت کړي الله پاک ورته خو پر پتیارو کې چې کوم دین رڼا نصیب کړي او ایمان ول ورکړي. اولئک الذین دا کسان دی لم یرد الله چې اراده نه کړی الله تعالی ان یطهر دا چې پاکی قلوبهم لونه د دی، لهم د دی د بار فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده، ولهم د دی د بار فی الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوین. دنیا کې هم دی ذلیل او رسوایی او په آخرت کې هم د دی د بار لوی غضب دی، لوی غضب دی. ولا سماعون للكذب اکالون للسخط. الله جل جلاله فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خلق چې کوم دینو دا يهود دا مزید د دې کباحت بیانې. سماعون د ډیر غوږی خودون کې دي للكذب دروغ ده، د دروغ خبرو ته ډیر غوږ دي. سماعون ډیر غوږ کې خودون کې دي للکذب دروغ ده. د پیغمبر خلاف چې کله دروغ ویل کیږي پروپاګاندا کیږي، د اسلام خلاف چې کله پروپاګاندا کیږي دی په دې کې ډیر ملوثي. ننوم تاسو وګورئ په مخ د ځمکه باندې چې د اسلام خلاف څومره د دروغو سازشونه کیږي، داغي سره پیرس او داغي لومبني خلک چې کوم دین دا به يهوديان وي. په هر میدان کې کله اسلام خلاف کومه فتنه راوچديږي او تاسو داغي په شا باندې وګورئ د دې قیادت او د دې ټول مالی مدد او د دې پرکی چې کوم دینو پوره حمایت دا به يهودو وي. تاسو وګورئ نن که قادیانان د اسلام خلاف چې کوم دینو یو میشن کوي دا غي په شا باندې پوره د يهودو یو لاس دی. دا رنګه هر گمراه فرقه کاغی د اسلام خلاف څه قسمه بغاوت گئی نو دا غي په شابانه مالی طور، نظریاتی طور، فکری طور دا شاته لاس کوم دین دا يهودو دي. نو الله وی سماعون للكذب د ډیر غوکی خودون کې پار درو، اکالون او دی خړون کې دي لسحد د پار د رشوت. سخت چې کوم دین دا پاربای کې حرام مال دی وی، خودل ته مراد رشوت دی، رشوت دی. یعنی سخت چې کوم دین دا هر آرام ته ویل کیږي، مردار ته ویل کیږي. خبره باندې پوهیږئ؟ هر هغه شی چې حرام وي مردار وي اندې ته پاربای کې سخت ویل کیږي. زین دراله کنه خودل ته مراد څه شی دی؟ هغه رشوت دی. او
چا د صورت د مضمون سره معنا کړې ده وی مراد د دین نظر لغیر الله دی لکه زمونږ چې کوم مشهور فتاوی شامی نو شامی لیکلي دي النظر لغیر الله لانه حرام بل سخط خبره باندې پوه شوي په باب الاعتکاف کې چې کوم دی نو د شامی مولا صاحب ذکر کوي لانه حرام بل سخط د غیر الله په نوم باندې نظر ګولو دا حرام دی بلکې دا سخت دی نو سخت ویل کېږي هر هغه مردار او حرام مال ته چې د هغې طریقې کار حرام وي او دلته دینه مراد رشوت دی سماعونا دی غوږ خودونکي دي للکذب د پار د دروغو اکالونا ډېر خوړونکي دي للسخط د پار د حرام مال نن تاسو ګورئ په دنیا کې عالمي بینک د سود چې چلیږي اندام د یهودیانو دی د یهودیانو کار دا دی چې دوی به ټوله مردار خوري او د اسلام خلاف به پروپیګنډې کوي اوس الله پیغمبر علیه السلام ته وایي فَإِذْ جَاءُوكَ کچری دی راشي تا ته فحکم نو فیصله وکړه بینهم په میانځ د دوی کې بالقسط بالعدل او اعرض یا اعراض وکړه عنهم د دوی نه عن معاهدتهم چې دوی کې کوم ذمیان دي د هغې باره کې فیصله وکړه او چې کوم معادین دي د هغې نه اعراض وکړه خبره باندې پوه شوئ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ کچری ته اعراض وکړې د دوی نه فلن یضروک دی هرګز ضرر نشي درکولی تا د شیئا د معمولي شی پیغمبر علیه السلام د دوی نه اعراض کوه او دا نه کین که ته د دوی نه اعراض وکړې دوی به تا ته ضرر درکړي نقصان به درکړي پوچې ضرر او نقصان هم تاله نشي درکولی وَإِنْ حَكَمْتَ کچری ته فیصله کې فحکم نو فیصله وکړه بینهم په میانځ د دوی کې بالقسط په انصاف سره الله پیغمبر علیه السلام ته وایي که دی چېرې تاله فیصله راړي بالکل د قرآن د اسلوب مطابق صحیح عدل سره فیصله کوه ان الله بیشک الله تعالی چې یحب المقسطین مینه کوي د انصاف کوونکو سره اوس الله نبی علیه السلام ته وایي دی به څنګه په تا باندې فیصله وکړي او دی څنګه حکم ګرځوي تا لره دی سره ولې تورات شته نه په دغه تورات کې دا ټولې مسلې لیکلي شوي دي نه دی تا فیصله کن نه ګرځوي دی وایي که ورګه د پیغمبر سره په فیصله کې گنجایش پیدا شو دا دی چې تاله راځي نو په دې غرض او مقصد باندې راځي که د دې پیغمبر په فیصله کې لږ گنجایش پیدا شو نو دی د گنجایش دپاره راځي دی د فیصلې دپاره نه راځي حالانکې دی سره خو د الله کتاب موجود دی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ او سرنګي دی ګرځي تا لره فیصله کن وعندهم او پنځ دی باندې التورات او تورات دی فيها چې باغي کې حکم الله حکم د الله تعالی دی بالقصاص والرجم دا دی په کتاب کې دی سره کوم کتاب دی تورات شریف پای کې خدا قصاص والا مسله رجم والا مسله دا ټول پکې موجود دي فيها چې باغي کې حکم الله حکم او فیصله د الله ده بالقصاص والرجم ثم او بیا يتولون دی مخواړی من بعد ذلك پس دی فیصلینا تو د فیصله د الله دی کتاب واوري بیا مخواړی نه منو وما اولئک ندی دا خلق بالمؤمنین مؤمنان الله وی در سره مؤمنان ندی دا ظالمان دي فاسقان دي د الله د کتاب نه مخړی دا ظالمان دي نو دی دا فیصله کن نه ګرځوي دی سره خپل هم کتاب اسماني موجود دی اسماني کتاب او سر بذات خود موجود دی خدای چې فیصله کن تا ګرځوي نو د دې لپاره دی ګرځوي که چېرې د په دې شریعت کې لږ ته گنجایش وي سہولت وي الله پیغمبر ته وایي ګوره بالکل دی سره نرمي مه کوه د الله د دین اجرا او د الله د قانون اجرا پې کوه بس دا ډېر دی کله کله که ناوخته کېږي نو دا موسم دغه باران او سیلی وه نو خامخا راتلو کې ما ته ټیم ولګي نو تاسو نه امیده کېږئ مګن چې سبق نشته انشاءالله چې ژوند دي او صحت وي نو سبق به وي انشاءالله سبق کې به چوټي نه راځي که خیر د الله نه به غواړو داسې چې ژوند او صحت نو نور زه ځان را رسوم په یو طریقه الله ما را رسوي خو لیکن موسم داسې که نه اوس خامخا باران و موسیلی هم وه ان په موټر سایکل بیا راتله ګراني بیا چې ملګری سو موټر را بار کوي راځو نو خامخا لږ ټایم پکې ولګي یا دلته کې بیا دی دغه وشي تاخیر وشي
نو تحقیقی مخه نه امید کېږئ ما ترجمه ته وګورئ جی فمن تابا اغسوک چې توبه وباسي من بعد ظلمه پس د ظلم ددنا واصلح اصلاح کی د عمل خپل فان الله بشک الله تعالی یتوب علیه مهربانی بو کی په د باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخون کې او رحم کوون کې دی علم تعلم ایتن پویږي ان الله بشک الله تعالی چې له د لپاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض او د زمکو دا يعذب عذاب ورکی منا چا د شاو چې وی غواړي ويغفر بخنبو ګلی من د بار دا چا شاو چې وی غواړي والله على كل شيء قدير الله تعالی پر سیز باندې قدرتون وال ذات دی یا ایها الرسول اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا يحزنك غمجن دین کی تعالی الذين اغسانو يسارعون چې دی جلدی گئی فل کفر په کفر کې من الذين دا کسان کفرو چې کافران دي آمنا چې دی ایمان راوړ قالو چې دی وای آمنا من ایمان راوړ دی بیا فوایم بخلود دی باندې ولم تؤمن ایمان نه قبول کړي قلوبهم لون دی ومن الذين او دا کسان هادو چې یودیان دي سماعون دی ډیر اوریدون کې دی للکذب د پار د دروغ سماعون دی غوکی خودون کې دی لقوم د پار دا قوم اخرینا چې نور دی چې خیبر والدی لم یاتو کا چې راتلی نه دی کړي تا د يحرفون الکلمه دی اړی راړی کلام د الله من بعد مواضعه پس تو زایونو داغینا پس د ثبوت د زایونو داغینا یقولون دی وای دی نور تا ان اوتیتم کچر درکړی شتا اوس ته زاده حکم محرم فخذوه نو قبول کی دی لرا و ان لم توتوه کچر در نکړی شتا اوس دا سی قسمه حکم فخذروه ډډو کی د دې د قبول والینا ومن يرد الله واسوک چرادو کی الله فتنته د گمراه کول ددو فلن تملک هرگستنی مالک له د پار من الله د غضب د الله نشین د سشي یا د جانب د الله نشین د هدایت اولئک الذین دا کسان دی لم يرد الله چرادن د کړی الله تعالی ان یطهر دا چې پاکی قلوب امړونه د دی لهم د دی د بار خزن رسوایی د فی الدنیا په دنیا کې خزن رسوایی دا ولهم د دی د بار فی الاخرته باخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوی سماعون دی غوکی خودون کی دی للکذب د پار د دروغ اکالون دی خورون کی دی للسخط د پار د حرام مال فین جاءوک کشردی راتلو کی دا د فحکم فیصلوگا بینهم بعدل سلام بمیز دی کی او اعرضانهم یا مخواړه ود دینا وین تورس کچرتی رازو کی عنهم د دینا فلن یضروک هرگز دی بسر درن کی دا د شین د معمولی شی وین حکم دا کچرت فیصله کی فحکم فیصلوگا بینهم بمیز دی کی بالقسط په انصاف سره ان الله بشک الله تعالی چې يحب المقسطين امين کید انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك سرنګ بدی فیصله کوونکو ګرځي تعالی را وعندهم پنځ د ایبانی التوراۃ او تورات د فیا چې پاږي حکم الله فیصله د الله دا پرجم سره په قصاص سره ثم او بیا تولون دی مخواړی من بعد ذالک بس دینا وما اولئک او ندی داخل مؤمنین بالمؤمنین مؤمنان دعا وکي الله تعالی زمونږ دا سبق قبول او منظور کی الله د دې سبق خیرونه او برکتونه موږ لرا کی د دې سبق او د دې قران په برکت سره زمونږ د ټولو پریشانای ختمي کی الله زمونږ او د دې د ټولو استقامت نصیب کی الله زمونږ او د دې د ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي الله چې ته به خوشاليږي ناکار زمونږ نوالي الله چې ته به خپکیږي موږ ټول دا قول او دا فعل او دا عمل نو سادي سور بیماران دی الله ټول د کور او شفا کی الله به روزګار او روزګار ورکی بے کور له کور ورکی بے اولاد ول اولاد ورکی الله زمونږ او د دې ټول استقامت نصیب کی الله موږ ټول مخلوق د شر نه وساتي الله موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت طریقو باندې روان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ نه خوشاله کی الله د محشر پر ازبانی مداغی سره داسې ملاقاتو کې شیرانه خوشالي او الله دغی شفاعت زمونږ نصیب کی د دوالو جان سردار صلی الله علیه وسلم شفاعت مو نصیب کی په حوض کوثر باندې دغی سره ملاقات مو نصیب کی الله تعالی زمونږ او د دې ټول دنیا آخرت خستګي دا مال کې سور رونه خويندې موږ سره د قران تناسي مشران دي کشران دي نارینه دي زنانه دي الله ټول خوشاله کی د قران فیوزات او برکات موږ د ټول لراږي الله په قران باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ او د دې ټول په ژوند کې خیر او برکت واچي الله ترانه رضا شي
پرون یو ملګری د ټوپای نه راغلی په سترګو معذور وي ما ته دعا وکړي الله دې ول سترګو صحت ورکړي الله دې ول د سترګو دا صحت ورکړي الله تعالی دې غیله خیر زه په خپه شوم دا جس په کوم تکلیف کې راغلی یو کې واځي الله تعالی دې ول شفا ورکړي الله دې ټول مؤمنانو مسلمانانو ته شفا ورکړي بیماران لدی الله صحت ورکړي الله دې موږ له د کورو به شفا کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين